يهودو ته خطاب دی چې يهودو ډیر انبیاء علیهم السلام قتل کړي دي، شهیدان کړي دي. په یو ورځ کې 43 پیغمبران دا يهودو چې کوم دي قتل کړي، ټول راغون شو او د هر قبیلې نه چې کوم دی کم بدمعشان چې هغه راغون شو او دا پیغمبران الله پاک جل شانه د خلکو تر هغه وخت کې به بني اسرائیلو کې بعضې پیغمبران دا به یو کلي ته رالېږل، یو خاندان ته به یو پیغمبر رالېږو. نو پیغمبران 43 پیغمبران دا په یو وخت کې موجود نو هغوی به خلکو له دعوت ورکو او چې کله به دعوت ورکو نو بس د هغې کار دک دعوت پې ورکو، بیا به بل ځای ته لاړل هلته به دعوت ورکو، خپلې علاقې مخصوص وي. نو ټولو صلاح وکړله چې دې خلکو خو مونږ ډېر زیات تنګ کړلو، نو صلاح وکړله او د خپل د هر قوم نه چې کوم بدمعشان پکې وو که نه سخت دله خلک نو هغه راغونډ شو او دغه 43 پیغمبران دی په یو ځای باندې قتل کړل. د هغې چې کوم ملګري 170 کسان نو هغې د دوی دفاع کوله د خپلو پیغمبرانو، هغه 170 کسان یې ورسره هم قتل کړل. حضرت یحیی علیه السلام هغه سره په دې وجه باندې قتل شو چې بادشاه وخت خپلې خورزې سره نکاح کول غوښتل، هغه ورپسې لاړو دعوت یې وله ورکړو چې دا زموږ په دین کې حرام دي، دا خو ستا خورزه دې سره ستا نکاح نه کېږي، بلې دا ته حلال ګڼې، په دې ته ایمان نه خلاصېږي، ایمان دې پیځي. نو هغه په دې وایي ته څوک چې زما نه تپوس کوې؟ حضرت یحیی علیه السلام ته وایي ستا کار سره دعوت ورکول دي، ته ما سره بدمعشي کوې؟ نو هغه یې ونیول ته کې شهید کړو. زکریا علیه السلام پسې قوم ورپسې و او ډډې ونې ته ورننوتو، هغې اره راواغسته ونې یې کټله، دننه پکې حضرت زکریا علیه السلام کار. نو ډېر انبیاء علیهم السلام دې خنزیرانو وجلي دي. نو ان الذین بېشکه هغه کسان یکفرون چې انکار کوي بآیات الله د الله د آیاتونو، ویقتلون او دوی قتلي النبیین پیغمبران بغیر حق په ناحقه سره. نو هر پیغمبر چې قتلیږي په ناحقه باندې قتلیږي، خو دلته دا قید او دغه په دې وجه باندې ولګو چې بغیر حق په ناحقه باندې چې دا د چا چې قتلول لا پیغمبران نو دوی هم دا کار په ناحقه باندې ګڼو، دوی ته د خپل ضمیر هم ملامته کول چې دا مونږ کوم کار کوو او دا پیغمبران قتلون دا په ناحقه باندې قتل. او د حق قتل دا 3 سیزونو کې انسان کو قتل کوي نو دا حق دی. یو دا چې یو سړی مرتد شو نو دته به چې کوم دی 3 ورځې مهلت ورکړلی شي، 3 ورځو پورې. او د دې چې کوم شبهات دي او کوم شکونه وي په اسلام باندې نو هغه به دي هغه به علما حل کړي، او که چېرې 3 ورځو پورې د واپس اسلام ته رانغی نو د قتلول بیا واجب دي، پکار ده چې دی قتل کړلی شي، دا حق قتل دی. دویم دا چې شادي شده سړی وي هغه بدکاري وکړي، ګواهان پې ثابت شي او عدالت پې فیصله واوري نو دا دی به سنګسارولی شي، دی به قتلولی شي، دا حق قتل دی. نو پیغمبران هغوی خو د دغه ټولو ګناهونو نه پاک دي، پیغمبر دی خو د ارتداد نه هم پاک دی او د زنانو هم پاک دی، د هر قسمه صغیره او کبیره ګناه نه الله پاک پیغمبران پاک پیدا کړي، ځکه د پیغمبرانو تربیت او نگرانی د الله پاک په خپله باندې کړي. نو پیغمبران د صغایرو د وړو ګناهونو د لویو ګناهونو الله پاک جل شانه پاک ساتي. او دریم چې یو سړی قتل عمد وکړي، قصدن یو مسلمان قتل کړي نو د هغه په بدله کې به دا بل مسلمان قتلیږي. پیغمبران د ناحق قتل نه هم پاکي. دا 3 قسمه ګناهونه د پیغمبرانو کې نو د هغې باوجود انبیاء علیهم السلام دي قتل کړل. نو بغیر حق مطلب دا دی چې دوی هم دا قتل په ناحقه باندې ګڼو، خو د هغې باوجود یې هغه انبیاء علیهم السلام قتل کړل. نو ویقتلون دوی قتلي النبیین پیغمبران بغیر حق په ناحقه باندې، ویقتلون او دوی قتلي الذین ها خلق یأمرون چې حکم کی بالقسط په انصاف سره من الناس خلقو ته په انصاف سره حکم کوي. او حکم یې سو یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، اے زما قومه اعبدوا الله د الله عبادت وکړئ، ما لكم نشته ستاسو دپاره من اله څوک اله غیره سوا د الله، یعنی تاسو صرف د الله عبادت وکړئ، د الله نه علاوه بل هیڅ څوک ستاسو اله او ستاسو معبود نشته دی. نو دا خو دی په انصاف سره خبره کوله، ځکه چې الله مونږ ټول پیدا کړي یو، الله مو تربیت کوي، الله رزق را کوي، الله زمون خالق ته، مالک ته، رازق ته، دنیا کې هم پالي، د مور په خېټه کې هم پالي. نو دا حق دا دی، انصاف دا دی چې د هغې الله وحدانیت ومنلی شي، هغه یو ومنلی شي. نو دې خلکو خو به دقه خبره کوله
ويقتلون دوی قتلی الذين ها خلق يأمرون چې حکم کوي بالقسط په انصاف سره د انصاف خبره کوي چې یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره من الناس خلقنا فبشرهم پزیر ورک دوی ته بعذاب علیم په دردناک عذاب سره الله وی دې په دردناک عذاب سره زیر ورکا چې الله وت دردناک عذاب وی دا څومره خطرناک عذاب ورځ د قیامت په هغه خلک یو غړنګ د اوخ پشان د غړنګ بروشه تکللی شي او د محشر د میدان نه به خلک دسی اني لکه څنګه چې کارغو یا مرغې د دانی اني کم خلک پانی ډومبه به هغه ډنه اړي چې کوم خلکو انبیاء علیهم السلام د تکلیف ور رسول دي او به حساب به کتاب جهنم ته دا رنګ یو دوه ډلې بکې نوري دي ډومبه ډله بداوي چې کم خلکو انبیاء علیهم السلام د تکلیف رسولي دا غړانګ به چې کوم دي دسی اني لکه دانی چې کارغه اني دا به راواخلي او جهنم ته به لړکی یو برالی د مجمع جهنم ته به لړکی ای سره به حساب نه کیږي کافر سره به حساب نه کیږي حساب به د مسلمان سره کیږي کافر به حساب به کتاب جهنم ته لړکی نو فبشرهم بزیر ورګدوی ته بعذاب علیم په دردناک عذاب سره اولئک الذين دها خلقت حبطت چې زيشل اعمالهم عملون د دوی په دنیا په دنیا کې او آخرت او په آخرت کې دنیا کې هم د دې عملونه زيشو او آخرت کې هم زيشو او بعض مفسرین وی چې دلته کې الله فرمایي اولئک الذين دها خلقت حبطت چې زيشو اعمالهم عملون د کافر خاصه عمل زائد کافر خاصه عمل زائد چې د مسلمان شي ویني او د هر څومره نیک کارونه کوي آخرت کې د هیڅ حصہ نشته دي خو بعض مفسرینو په لیکلي دي چې دلته ذکر ته او فرمایل چې په د انبیاء علیهم السلام د قتل چې کوم بنی اسرائیل کړو يهودو نو په دې کې بعض خلک د سیمو چې پیغمبرانو باندې ایمان راوړیو نو ایمان یې راوړیو او دا غینه ورسو د خپل خواهشاتو د پاره د پیغمبر په قتل کې شریک شو نو رومبي چې کوم عملونه کوي د ایمان په حالت کې کړیو او چې کله شړې مرتد شي ټول عمل اسوسي دا عمل او په ارتداد کې مړ شي په کفر کې دی مړ شي نو د نیکو عملونو ثواب د په دنیا کې د ته ملاويږي نو د آخرت کې نو یې په دنیا کې عملونه اسوسیدل او یې په آخرت کې دوه زینو کې د دې عملونه بیکار شو وی دغه بادشاہ متعلق هم راضي کوم یحیی علیه السلام قتل دم په یحیی علیه السلام ایمان راوړ خو د خپل خواهش ته پاره قتل کو د قتل کې شریک شو نو د چې کوم مخکې نیک اعمال کړو دغه دنیا کې اوس وځي دنیا کې ورته څه پیدا ورنکړه او آخرت کې دغه ثواب هم نه ملاوي څوک مددگار بنوي چې دې مدد وکي او دې د الله پاک نه خلاص کی الله بوله دردناک عذاب ورکړي